اسکر دنا پیغا لخکر د دین یو اسکر. تو بیا زموږ جماعت یادی چې په دوی کې ملایان نشته دی، او هر څوک چې وایي چې په دې جماعت کې ملا نشته، صرف د ده د دغې دعوې د تصدیق یا د تردید دپاره. دا نه چې زه اعلان کوم، د دوی د دعوې د تصدیق یا د تردید دپاره صرف دومره خبره کوم چې ملا صاحب په کم فن کې دی زړه بحث غواړي چې بحث وکړو. خبرې ته دې خیال دی؟ دا نه چې یعنې زه وایم چې په دې فنونو زه پوهېږم، یا دا ستا خبره به رښتیا شي او یا به دروغ. دا ته چې کومه دعوه ږدې نو نظري دعوه خو اثبات غواړي که نه؟ کار خو چونکې زموږ د منطقو سره دی. نظري دعوه څه شی غواړي طالبه؟ او اثبات مې په دلیل سره کوي. نو چې په دلیل سره یې کوې نو ستا د دعوې د تصدیق دپاره نو بس ملا صاحب دې ووایي چې زه په دغې فن کې بحث کوم، او که دې بنده عاجز ورته وویلې چې زه په دې فن کې نه پوهېږم نو به ستا ګټلې او ما بایللې. دا یو. که فن د حدیث وي خوښ وي، فن د منطق وي خوښ وي، فن د اصول وي خوښ وي، طالبه تفسیر یې خوښ وي، دا چې څومره مروج علوم دي بفضل الله و بنعمت الله او د خپلو مشایخو په برکت سره. دا نه چې زه خپلې باټې درته وم. هر ملا چې وایي چې زه پرې ښه پوهېږم او دی پرې نه پوهېږي نو راځي دا ملا خو دې لږ میدان ته راشي، دا خپله دعوه خو دې لږ ثابته کړي چې زه پوهېږم او ته نه پوهېږې. یو. او دویم نکته دا درته وایم، که هر ملا وایي چې زه په دې فن پوهېږم او په دې خلکو کې ملایان نشته نو ما دې خلکو ته ویلي نو ملا خو دې ته وایي چې بحث به کوي، خبرې به د ملایي کوي. نو د ملایي بس خپل انداز دی. کتابونه زمونږ او ستاسو طالبه په عربۍ کې دي. کوم ملا چې مونږ ته جهلا وایي او ځان ته پوهه خلک وایي نو بس دغه د دعوې د اثبات دپاره مونږ چیلنجونه چاته نه ورکوو، صرف د دې دپاره چې د ده دا دعوه دې رښتیا شي. یوه موضوع دې وټاکي په یوې مسله کې چې هر یوه مسله په اوله مرتبه کې مې ورسره شرط دا دی چې بحث به په عربۍ ژبه کوو. علم دی که نه؟ څه شی دی طالبه؟ علم دی. نو چې بحث دې په عربۍ ژبه وکړه نو بس زه پوهېږم چې ته ملا یې او که زه ملا یم. د ملایي انداز دې د کتاب نه معلومیږي چې یاره ته که پوهېږې او که زه ښه پوهېږم. ته خو وایي دوی کې ملا نشته. نو چې نشته اول شرط دا دی چې بحث به په عربۍ ژبه کوو. نو انشاءالله موږ ته د اسماء سته و مکبره و اعراب یاد دی طالبه. ښه ټکي ته خیال دی؟ حالت رفیع نسبي جري ټول پیژنو. دا به اول شرط وي. زه دا دعوه خو دې څوک رښتیا کړي ودې وایي چې زه در سره بحث کوم په عربۍ ژبه باندې. بیا ورپسې زموږ پښتو مورنۍ ژبه ده، بیا پسې فارسي زموږ د وطن دویمه ژبه ده. په دې کې